ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دا سورة بقرة دا آیات نمبر 130 131 او 132 ده. د دې آیاتونو څه مقصد ده؟ نو الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام دین نو دین توحید و د توحید دین و نو چې څوک د دې دین نه مخ اړیو نو دا به قمقلی دا به جاهلی او ځان به پتاوان کې اچېلی چې د ابراهیم علیه السلام لار پریدي او په نور لارو باندې چې دین روانيږي، په يهودیت پسې روانيږي، نصرانیت باندې روانيږي، نو دا به جاهلی او ځان به پتاوان کې اچېلی او قمقل بيو. او دویم په دې آیاتونو کې رد په بنی اسرائیل باندې قرآن څه قصه نه بیانوي، په بنی اسرائیل باندې رد ده چې تاسو د توحید دین چې دین هغه پرې خودلو. په مشرکینو باندې مرد ده، مشرکین هم په مکه کې وو او د الله او ځان به ګڼلو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې، خو بت پرستی او شرک به کولو. د جاهلیت په زمانه کې دیو بچ دینو حج کولو، عمرې به هم کولې. دا خو د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه و چې په دیو کې را روانه وه، خو شرک پکې داخل شوی. نو په دیو باندې چې د رد ده چې تاسو د توحید دین پرېښودلو او په یهودیت پسې روان شوئ، په نصرانیت پسې چې د روان شوئ، نو تاسو څه جاهلان یې، تاسو چې د قمقلان یې او بیوقوفان یې. په دې کې دا بیانېږي ومن یرغبو او څوک دی چې مخ به اړی. یرغبو خپله معنی چې دی نو دا مینه او محبت دی، خو چې د دې پسې لکې عن راشي وروستو تې عن راشي نو بیا یې معنی به چې دی نو نفرت کولی، مخ اړیل به یو. نو ومن یرغبو څوک دی چې مخ به اړیو یعنی نفرت به کوي ام ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه. مخکې ذکر شو کنه چې ابراهیم علیه السلام کعبه جوړ کړله، توحید مرکز یې جوړ کو، او بیا یې چې دنو دعا وغوښتله چې الله دې لپاره یو مدرس او استاد هم پکار دی، د هغې دپاره چې دنو نصاب هم د الله نه چې دنو وغوښتلو، او الله تعالی چې دنو هغه ټولې دعاګانې چې دنو قبول کړي. د حج هغه طریقه موته الله چې دنو وښودله. نو څوک چې اوس د دې پیغمبر نه مخ اړیو، د دې نصاب نه چې دنو مخ اړیو، نو دا به صحیح الا من سفیه نفسه، مگر هغه څوک دی چې قمقل کړی ځان خپل، چې بیوقوف کړی ځان خپل. د سفیه نفسه د دې څو معناګانې دي. امام قرطبی نقل کوي د زجاج نحوی نه، او د امام بغوی معنی ده، او د ابو حیان اندلسی د بحر محیط معنی ده الا من خسر نفسه، چې خپل نفس په تاوان کې چې دین واچېلی، خپل نفس تاوانې کړی دی، نو هغه کس به د ابراهیم علیه السلام د دین نه چې دنو مخ اړیو. او یا بعض تفاسیر لکه جلالین والا هغه وی هلک نفسه، چې خپل ځان نه چې دنو هلاک کړی دی، خپل ځان نه چې دنو جهنمی کړی دی،
چې د ابراهیم علیه السلام د دین نه چې دنو مخ اړی او په دغه دین ابراهیمی باندې نبی علیہ السلام هم ده او دغه دین فطرت ده چې وسوک هم د دینه مخ اړی او دا نه قبل یو نو دی خپل نفس چې دنو په تاوان کې اچېلې ده خپل نفس چې دنو هلاک کو خپل ځان چې دنو هغه جهنمی کو چې د دې غټ دین نه چې دنو هغه مخ اړی او اعراض کوي او بل معنی په کې ابو عبیده مامر کړلا تفسیر قرطبی نقل کړلا چې الا من جهل نفسه جهلا چې خپل ځان چې دنو هغه څه ده جاهل کړي ده چې خپل نفس چې دنو هغه په جهل کې اچېلې ده چې زه چې دنو هغه نه پوهېږم په جهل کې پروت دی نو دا څه دی دا قمقل له او بیوقوف دی چې خپل نفس چې دنو هغه په جهل کې او په ناپوهۍ کې چې دنو اچېلې دی نو دا نفس نه دی دا چې دنو سړی ناپوهۍ ته چې دنو بوزي قمقل توپ ته چې دنو سړی بوزي خو انسان بچدنو خپل ځان بچدنو پیژني په قران کې راضي او بل ځای کې چې وفي انفسکم افلا تبصرون تاسو په نفسونو کې چې دنو نخې دي تاسو ته نه ګورئ دا د انسان دا نفس نه ده دا یو مشندري ده په دې کې د الله د توحید چې دنو هغه نخې دي وس دې جبې ته وګوره دا خبرې کوي وګونو ته وګوره دا اوریدل کوي د سترګو ته وګوره دا لیدل کوي د لاسونو ته وګوره د خپو ته وګوره په دې کې د الله د توحید چې دنو نخې دي نو چې وس یو سړی دی خپل نفس ته چې دنو هغه نه ګوري ایو مشهوره مقوله ده حدیث نه ده من عرف نفسه عرف ربه چا چې خپل نفس وپېژندلو نو دې سړی چې دنو خپل رب چې دنو وپېژندلو په دې نفس کې د الله د توحید نخې دي او چې سړی خپل نفس دغه شانتي کې پریدي په خوراکونو ته ګوري کورونو ته ګوري کورونه جوړوا گاڑی او موټرې چې دنو هغه اخلا دا خو د انسان منزل نه ده کنه د انسان منزل خو چې دنو خو د الله رضا ده او د آخرت کامیابی ده دا خو چې دنو د دنیا اسباب د ژوند د تیرولو طریقې دي خوراک او اسکاک او جامه اصل شی چې دنو هغه د الله رضا ده چې الله تعالی چې دنو هغه سړی راضي کی نو په دې نفس کې نه ده د الله د عبرت او د قدرت چې دنو ډېری نخې دي ښا او په دې کې سوچ او فکر پکار دی ښا په دې نفس کې نو الا من سفها نفسه مگر هغه څوک چې هلاک کړی دی نفس خپل تاوانی کړی دی نفس خپل جاهل کړی دی نفس خپل دا ټول معنی چې دنو کولای شي ښا او ولقد استفیناه دا دلیل ده په دنیا چې یقینا مونږ خو غرواله ورکړو ابراهیم علی السلام نه په دنیا کې بل ذکر راځي واتیناهم په دنیا حسنه مونږ ابراهیم علی السلام له خیسته ژوند چې دین ورکړو حالانکه د ابراهیم علی السلام ژوند ته چې وګوري ټول تکلیفونه او مشقتونه دي خو بیا هم الله تعالی وي موږ له خیسته ژوند ورکړو مونږ غوړه کړو د په دنیا کې حالانکه خلکو په خپل کلی کې نو پرېخه خپل قوم چې دینو د کلی نه ایستلې وو په هجرت باندې مجبور کړي وو باچا چې دینو ورته اچېلې وو او بیا هم چې دینو الله تعالی وي موږ خیسته ژوند ورکړو نو په دې ژوند کې چې په دې ژوند کې دی الله تعالی راضي وکنه په دې تکلیفونو او مشقتونو باوجود چې دینو الله تعالی ته چې دینو راضي شوی او الله چې حدیث ته او الله چې رچان راضي شي نو داغه په دې نسل کې د وو پیړو پوری چې دنو د الله د رضا غ برکت چې دنو هغه چلیږي د وو پیړو پوری خام نه چانه چې الله راضي شي نو دا د رضا د برکت نه ده د وو پیړو پوری چې دنو چلیږي نو د ابراهیم علی السلام په اولاد کې څومره پیغمبران راغلو
ټول پیغمبران په دوی کې راغلي سیوا د لس پیغمبرانو نه په 1,24,000 کې لس پیغمبران د ابراهیم علیه السلام نه علاوه دي نور ټول ابراهیم علیه السلام په نسل کې راغلي دغه غوروالی او چې الله تعالی ول ورکړی په دنیا کې چې ټول پیغمبران د هغه په اولاد کې راغلي ښه په دنیا کې اخترناه مونږ غوره کړی و یعنی بالرسالت والخلت پر رسالت سره او په دوستۍ سره یعنی الله تعالی رضان د پر دوست نیولې وخا خلیل الله د الله تعالی دوست دا سم معمولی خبره ده چې الله تعالی ځان له څوک په دوستۍ باندې ونیسي ابراهیم علیه السلام دومره اوچت انسان و انه فی الاخرته او یقینا هغه په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو د ډلې نه وي د نیکانو د جماعت نه وي یعنی د کامل نیکانو نه وي ښا یعنی الذین لهم الدرجات العلی تفسیر جلالین لیکي دا غي د پاره با اوچتي درجه په آخرت کې نو په دنیا کې امتي الله راضي او په دنیا کې ما الله تعالی غوره انسان ګرځول او په آخرت کې دا غي د پاره اوچتي درجه دي ښا یعنی دا کامیاب خلکو نه وي تفسیر قرطبی وای دا کامیاب خلکو نه وي اذ قال کل چې ویل له ربه دته رب داغه اسلم تابعشا پدې کې څه ذکر کیږي په دې آیات کې پدې کې دا ذکر کیږي چې ابراهیم علی السلام ولی غوره انسان ولی و نو هغه پدې باندې ذکر کوي چې کله دې ته ویل ابراهیم علی السلام ربه رب داغه اسلم تابعشا نو قال ویل هغه اسلمت ز تابعم لرب العالمین د رب د مخلوقاتو یعنی دې نو چې مخ کې په بل سکی په کوپر او په شرک مبتلا او نو الله تعالی او ته ویل تابع شنو الله تابع شو نه د ټول ژوند نه تعبیر داده د ابراهیم علی السلام چې کلم وته الله تعالی ویل دا کار وکا ابراهیم علی السلام ویل چې ما وکړو تابع مطلب دا دی چې الله تسر فکر خوانه کیږي انقیاد ته ویو دا الله د حکمونو چې دنو تابع او دسی مسلمان هم پکار دی هر مسلمان چې هغه د الله تعالی د حکمونو چې دنو تابع قبل چا خبره راشي هغه ورستو کوي د الله خبره چې دنو مخکې کوي د الله او د رسول خبره چې دنو مخکې کوي او د مؤمنانو به د الله سره ټول نه زیاته مینه ښه چې رچا سره مینه نو بیا د هغه خبره منی کنه والذین آمنوا اشد حبا لله مومنان خلق دی چې د الله سره شدید محبتي نو وس عملی طور به کتل کېږي د عمل په میدان کې چې ته زما د الله سره شدید محبت ته نو چې وس نور محبتونه راشي نو ستا په کې امتحان دی کنه نور محبتونه راشي ته وس د نور چا خبره منی کړه الله خبره منی د الله اطاعت کې کړه بل چا اطاعت کې د دې مینی وس امتحان دی کنه او شرک په محبت کې دا ده شرک په محبت کې چې د الله مینا سړی پریدي او د بل چا مینی واخلی او پاغه باندې عمل وکي د الله حکم په مات کې دغه د الله سره په محبت کې سره شرک ده او په اطاعت کې شرک سره په اطاعت کې شرک په اطاعت کې شرک دا دی چې ته سجده کې سړی سجده کوي کنه یعنی 3 سکند سجده کوي او چې دې ته بل سو ګوري نو دا سجده چې نو بیا 15 سکند کې ملاوټ په کې وګو کنه 3 سکند د الله لپاره او دا 2 سکند د بل چا لپاره شو نو اخلاص په کې نه شو کنه نو ابراهیم علیه السلام نو تابع او تابع د شرک نشیدنو بیزارو انی بریء مما تشرکون ز بیزار هم دا غسنه چې تاسو یې چې دنو د الله سره شریک کوئ يهوديانو به ویل خو مشرکو يهوديانو به ویل هغه يهودي او عیسایانو به ویل خو عیسایو مشرکانو به ویل خو مشرکو نو الله تعالی و انی بریء مما تشرکون ابراهیم علیه السلام خدا خبره کړو چې زه بیزار یم دا غسنه چې تاسو
د الله سره چې دینو شریک کوي. اسلم تابع شه، یعنی زما د حکمونو چې د الله حکم راشي نو بس هغې ته بیا سر په کرخه باندې ږده، تسلیم هغې ته اوسه. واقیم الصلات د الله حکم دی که نه چې مونځ قایم کوي. اوس به ډېر خلک چې دا مونځ به چې دی نو هغه به نه کوي، د الله حکم به چې دی نو اړه یو ټال مټول به پکې کوي. د الله حکم دا ده چې واقیم الصلات د مونځ ټیم راشي نو په مونځ په ټیم کې چې دی نو مونځ ادا کول، مونځ کول دا د الله حکم دی. دې ته تابع کېدل وایي که نه، دې ته چې دی نو سر په کرخه باندې ښوده وایي که نه، دې ته تسلیم وایي که نه. او چې مونځ ټیم هم لاړ شي، اذان هم وشي، مونځ هم وشي او سړی مونځ ونه کړي نو دا د چا تابع دی؟ دا د الله تابع نه دی، دا د خپل خواهش تابع دی. خواهش پسې روان دی، شیطان بندګي کوي. نن د مسلمانانو ولې دا حل دی؟ په خوله باندې وایي مسلمان یم او د عمل په میدان کې چې دی نو عمل نشته، خواهشات دي، په خواهش پسې چې دی نو روان دي. خجی نو قال ابراهیم علیہ السلام ویل اسلمت ما ځان تابع کړی لرب العالمین، د رب د مخلوقاتو. په هر وخت کې چې دی نو دا خبره کړله، ټول ژوند چې دی نو د هغې داسې و د ابراهیم علیه السلام د الله د حکمونو چې دی نو تابع و. چې کله هم د الله حکم راغلی دی هغې منلی دی، هغې ته چې دی نو ګردن ایښودی دی، ګردن ایښودل، سر الله ته ایښودل. ووسوا وصیت کړی و بها یعنی بالملت، په دې ملت باندې او په دې دین باندې ابراهیم و ابراهیم علیه السلام بنیه بچو خپلو ته. ووسوا هم ویلی شي او اوصا هم ویلی شي، وصیت کړی و. داسې ونه ویله چې ابراهیم علیه السلام امر کړی و، داسې ونه ویله چې واحد نه مونږ حکم کړی و، څه وویله ووسوا یې وویلو. دا وصیت نه دی، دا د انسان آخرنۍ خبره یو. او په دې وصیت کې اخلاص یې ګورئ ښه، اخلاص پکې چې انسان کله وفات کېږي او هغه د مرګ په ټایم کې چې دی نو وصیت وکړي نو په دې خبره کې په دې وصیت کې به اخلاص نه یو. او که حکم یې ویلی وی چې الله داسې ویلی چې موږ حکم کړی وی نو بني اسرائیلو یهودیانو بیا ویلو چې په اوله کې خدا خبره کړو خو په آخره کې بیا داسې ویلو چې یهودیت قبول کوي، نصرانیت قبول کوي. خو الله تعالی آخرنۍ خبره نقل کوي چې ووسوا وصیت کړی و، یعنی په څه باندې وصیت کړی و؟ په توحید باندې، یعنی چې په دې دین اسلام باندې چې دنو مضبوط چې دنو قایم شي ودرېږئ د مرګ پورې، چې په داسې حالات کې تاسو له مرګ راشي چې تاسو مسلمانان یې. ښه په دې باندې ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته وصیت کړی او بیا یعقوب علیه السلام خپل بچو ته چې دنو وصیت کړی او دغه شانتې کې دا وصیت دا را روان و چې زموږ نه پس به د الله بندګي کوئ، توحید نه دی دا به قایموئ. نو موږ هم پکار دی چې موږ هم خپلو بچو ته دا وصیت کړی و. مردان کې وایي په دې تخبایي کې په شیرګل کې یو سړی و نو هغې هم وصیت کوو نو هغه چې کله مړ کېدو نو بچو ته وویله وایي بچو زما وصیت دا دی چې دا ګني نه دی، ګني دا د مردان میل ته مه وړئ او د تخبایي میل ته وړئ. وایي د مردان دا میل نه ده، وایي دا یې 4 آنې چې دی کم اخلي وایي 4 آنې کم اخلي، تخبایی هغې ته وړئ چې 4 آنې له ګټه درکوي. نو دا هم وصیت دی. اوسو دا څه وصیت دی؟ هلکه دا خو که ته مړم شي دا بچي به دې دا کار کوي نو که نو دا چلو په خپله زده کوي، که ته ورته ووایې او که ورته ونه وایې دا کاروبار او دا پیسې ګټلو په خپله زده کوي. خو بچو ته نصیحت او وصیت د دین کوه چې زما نه پس چې دی نو په دین باندې چې دی نو قایم اوسېږئ، وره په توحید باندې قایم اوسېږئ، د الله بندګي چېرته پرې نه دی. ها د مرګ په وخت دا وصیت کړی و. ښه ووسوا وصیت کړی و بها په دې دین باندې، د کلمې په دې توحید باندې
ابراهیم علیہ السلام بنیه خپل زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم کړو یا بنی ای زما زامنو ای بچو ان الله یقینا الله استوفا لكم الدین ورکړی د استاسو د پاره دین یعنی توحید او اسلام دا دین الله تعالی استاسو د پاره ورکړی دی او دا دین اسلام نه دی دا د هر پیغمبر دین وخا آدم علیہ السلام نواله تر قیامت پوری دا دین اسلام دی دا ټولو پیغمبرانو ته ورکړی شوی او ان الدین عند الله الاسلام الله ستاسو د پاره چې دین اسلام غوړه کړی دی و من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل او که څوک د اسلام نه علاوه بل لار لټي بل دین لټي نو هرگز به د هغوی نه دا نه قبلیږي الله د څه شی قبول له دین اسلام نو په دې کې په یهودیانو باندې رد ده چې ګوره ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام د دین اسلام وصیت کړی دی تاسو څنګه یهودیت خبره کوئ تاسو څنګه د نصرانیت خبره کوئ نو معلومه دا شو چې تاسو ابراهیم علیه السلام هم نه منئ تاسو ځان د ابراهیم علیه السلام پیروکار وای او تاسو په اصل کې ابراهیم علیه السلام نه منئ یهودیت او نصرانیت په کې د کوم ځای نه راغی نو په دې دین اسلام به سړی ته نجات ملاویږي ها په ټولو باندې نه ده په یو خاندان باندې نه ده په یو تنظیم باندې نه ده په دین اسلام باندې نو فلا تموتن نو ممرئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې موحدین یې مسلمون موحدین توحید والا تابعدار یې د الله او د دین اسلام دا مرګ نه ده دا مرګ د چا په اختیار کې نه ده خدا بچی دنو راضي خو چې سړی مطلب ته دا ده چې سړی په اسلام باندې عمل کوي په دین اسلام باندې ولاړی نو الله تعالی بوله دا مرګم په اسلام کې راولي کنه او که څوک په اسلام او په دین باندې عمل نه کوي بندګي نه کوي نو ردی سړی بیا هیڅ پته نه دی چې د مرګ په کم حالت کې راځي او چې څوک په اسلام باندې عمل کوي نو هغه له بچی دنو مرګ نه په اسلام باندې راځي نو دې څنګه چې ته په جمعات کې نو ته مسلمان یې کته بازار کې کته چې دنو په پټي کې ولې په پټي کې اسلام نشته سا په پټي کې اسلام ده تو هم چې کرے پای کې اسلام ده پای کې به دوکنه کې پردې پوله بچینه نه رانی سي پردې زمکه بند رانی سي او پردې فصل بچینه نه ریبي دا ټول اسلام نه رسا کته په وی اداره کې نوالته مسلمانې په اسلام باندې به عمل کې کته یو جج نو ته مسلمانې ستا زندگی او ژوند به د اسلام مطابق تیریږي کته و فوج کې کته جرنیل نو ته مسلمانې د اسلام مطابق به دنو ژوند تیرې نو کستا ژوند په دې باندې روانو نو طالب او مرګم د اسلام په حالت کې چې دنو راځي کته وزیر کته گورنر کته حکمران ستا زندگی به د اسلام مطابق تیریږي نو په دې بتاله چې دنو مرګم راځي مسلمون مسلمانان بس ته دې زفور ومن يرغب او سوق دې چې مخ باړیو اے لا يرغب یعنی سوق نشته چې مخ واړی ومن يرغب او سوق دې چې مخ باړی عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام نه الا من سفه نفسه مگر هغه سوق چې کوم عقل کړی او هلاک کړی نفس خپل ولقد استفیناه یقینا مونږه غوړه کړو هغه په دنیا کې دا اوس غټ کوم عقل نه ده چې الله تعالی سو غوړه کړی په دنیا او په آخرت کې واغه دا غي د ملت او د دین نه چې دنو مخاړی وي راز کوي انسان هلاک کوي او تباہ کوي و انه یقینا غافل الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو د جماعت نبی د کامل مؤمنانو نبی درجه به چې د نو هغه بوچتی اذ قال کل چې ول له اغتا ربه رب دا هغه اسلم تابعشا زما د حکمونو نو قال اول ابراهيم عليه السلام اسلمت ز تابع يم لرب العالمين د پاره د رب د مخلوقاتو ووصوا وصیت کړو بها پدی
توحید باندې او په دې دین باندې ابراهیم علیه السلام بنیه زامن خپل ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم خپل بچو ته کړو یا بنی یا ای زامنو ان الله بشک الله استفا غره کړه د لکم الدین استاسو د پاره دین توحید او اسلام نو فلا تموتن نو ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالات کې چې تاسو مسلمانان یې تاسو تابعدار یې تاسو موحدین یې په داسې حالت کې تاسو د مرګ راشي